أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خواص بد سورة بقرة آيت نمبر 129 بوايو إن شاء الله الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اے رب زمونگا وابعث راولېږي فیهم پدوی کې رسولا رسول منهم ردوینا. دم د ابراهیم علیه السلام دعا وه چې مطلب پدوی کې رسول راولېږي کنه، نو هغه کم رسول طرف ته اشاره وه؟ حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم. یتلو چې لولي یا سناوي کنه علیهم پدوی باندې آیاتک آیاتنا ستا، ويعلمهم الكتاب او علم ورکوي هم دویتا، ويعلم علم ورکوي هم دویتا الکتاب د کتاب، الکتاب مراد قرآن پاک، والحکمت او حکمت، حکمت نه مراد احادیث، کم حدیث چې دي کنه حدیثونه کې مطلب دا هغه نه دا دغه چې لکه دوه قسمه خبرې دي، هغه الکتاب لکه قرآن پاک او حدیث چې دی دا دواړه کنه دا د وحی په ذریعه باندې را لېږلي شوي دي. ویزکیهم او پاکوي د سره دوی. څه پاکوي؟ مطلب ردوی چې کوم بد صفات دي هغه پاکوي، ردوی کوم بد اعمال بد اخلاقی شرک شولو کنه چې څونه لکه برایانې دي هغوی کې نو هغه ورسره پاکوي د څه سره؟ د الکتاب سره او د حکمت سره. انکا بشکه ته انت یې العزیز غالب الحکیم او حکمت والا، بشک ته غالب او حکمت والا یې. صحیح شدنه پوره ده. سپیکر بیا لفظي ترجمه وکړو. ربنا اے رب زمونگا وبعث راولېږي فیهم پدوی کې رسولا رسول منهم ردوینا یتلو چې لولي یا سناوي علیهم پدوی باندې آیاتکا، یتلو لکه پړاوهي کنه علیهم دویتا پدوی باندې آیاتکا آیاتنا ستا، ويعلمهم او علم ورکوي دویتا الکتابه د قرآن پاک، والحکمت او د حدیثونو، ویزکیهم او پاکوي د سره دوی. انکا بشکه ته انت یې العزیز غالب الحکیم او حکمت والا. صدق الله العظیم.